ګرانو کتونکو سلامونه. دا یوه زنانه ده چې مسلمانه شوې ده او د دې زنانه تعلق د مردان سره دی. اوس دا زنانه موږ پسې چارسدي ته راغلې ده او دغه ویډیو وړاندې کوي. د دې د فریاد به اورو، دې نه به تپوس کوو. تاسو د کوم ځای؟ موږ د مردان یو. مردان یې. ته کله مسلمانه شوې؟ زما تقریبا یو میاشت کېږي. د دې نه مخکې ته کوم مذهب کې وې؟ موږ د دې نه مخکې کریسچن وو. کریسچین وو. چې مسلمانه شوې د هغې نه پس دې څه حالت دی؟ بس مسلمانۍ باندې خو خوشحاله یم، خو حالت مې داسې دی در په در ګرځمه، زما ټکانه نشته، زما بچي هم پاتې دي مانه. زه وایم چې دا ما سره لږ مدد وشي نو زه خپل بچي هم راولم چې مسلمان شي. څو بچي دي؟ زما 4. خاوند دې څه وایي؟ هېڅ هم نه وي، بس هغې سره خو مې هغه نکاح ماته شوه. تو چېرته اوسېږي؟ زه اوس در په در ګرځم، کله یو کره کله بل کره خپلوانو کره یم چې چاته پته نشته چې زه مسلمانه یم. او چې هغې خبر شو هغې مې هم کور نه شړي، خو بس د هېڅ درک مې هم نه لګي، بس دقسې در په در یم. تو دلته کې رالې څه د دې لپاره چې ما سره څوک امداد وکړي؟ او چې ما سره لږ د الله د رضا لپاره ما سره لږ امداد وکړي چې زه خپل بچي هم راولم چې ایمان قبول کړي. خو زه داسې په ځای شم چې مونځ اودس کوم، خو حیا عزت کې کښېنم چېرته. مردان کې د کوم ځای وی او څومره وخت مردان کې تېر کړ؟ مونږ د مردان یو. او شامګنج یو. شامګنج. څومره وخت تېر کړ؟ بل ځای نه راغلی یې که نه هم دلته وی؟ نه هم د دې کلي. زموږ ځای ورته چا وښوده چې هلته لاړ شه؟ یا راته تاسو وښودو چې هغې چې دې ته ووایه. ګرانو کتونکو د دوی د موبایل نمبر دی 0331 95 33 491 0331 95 33 491. الله ګواه دی ګرانو کتونکو، دا زنانه خو د مردان نه موږ پسې راغله، مسلمانه شوې ده، مبارکي ورته وایو. او خو اوس د دې چې کوم دی نو ژوند ډېر در په در دی. موږ ته ډېر زیات خلک کالس کوي، چونکې موږ خپل فاونډیشن هم وچلوو، د خلکو ښه پوره الحمدلله خدمت وکړو، هغه زنانه او خلک تم هم کوي. خو بیا په دغه معاشره کې داسې خلک راغلي چې په سیاست کې دومره بوخت شوي دي چې هغوی د انسانیت تقاضې ترې ختمې شوي دي، نو غریب پسې چې کوم دی بیا مسخرې او ټوکې او ټکالې کوي. نو موږ زیاتره خلکو ته وایو چې یاره تاسو بس بل ځای ته لاړ شئ او موږ دې ته اوزګار نه یو، خپل کارونه هم ډېر زیات دي. خو لکه دا زنانه چې دا د مردان نه دلته کې راځي او دا مسلمانه شوې ده، نو د دې اوس دې ته د مالي مرستې ضرورت دی. دا وایي چې مالي مرسته راسره شي، زه خپل هغه بچي هم راولم. څو بچي دي؟ 4 بچي هم راولم، هم مسلمانان که ما سره یو ځای ژوند کوي. نو دې سره د الله د رضا لپاره په دغه نمبر باندې امداد وکړئ. ډېره مننه.